جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم آثار د قیامت بیان کړی دي، لیکن علی التعین هغه تاریخ چې دا ورځ به په کم ورځ باندې بدا کم تاریخ باندې بدا ورځ برپا کیږي دا سوا د خدای نه بل چاته نه. اوس قران کریم کې راځي ان الله عنده علم الساعه، قیامت بکلی د دې علم صرف او صرف پروردگار عالم ته ده. روایتو کې راځي چې دا ورځ به د جمعې وي، قیامت چې په کوم ورځ برپا کیږي نو دا ورځ به د جمعې. الله دې امان راکړي چې اعلان د قیامت موشي او د جمعې ورځ او خلق چې ده ډرامو تا بلو پرنټونو تا دمانو تا او دمو تا وادوی او ناستوی او قیامت په برپاشي چې د دې قوم حال بسي. یو خدا چې قیامت راغی او ته په سجده پروته په مانځه ولا چرته الله الله کې قیامت راغی او ته دمو ته ناسته ډرامو ته ناسته وی سیارونه ګوره د دې جمعې پورز لګدي شي تم خیالو. پاکستان حکومت ډېر مهرباني کړې دي، خو یو لوی مهرباني دام دا چې د ټول اتو ورځو دمتوبونه جمعې ته راجمع کړي دي. نو حدیث کې راځي چې دا ورځ چې ده دا به د جمعې ورځ. اوس جمعې ورځ ته جمعه ولې وایي د دې ډېر وجوهات علماو بیان کړي. یو وجه دام ده چې د آدم علیه السلام او د بیبي حوا ملاقات په عرفات کې شوی، نو دغه ورځم د جمعې وا. عرفات میدان ته هم ځکه عرفات وایي چې هلته تعارف شوی د بیبي حوا او د آدم علیه السلام پیژنګلي 300 کاله پس شوی، نو هغې ته ځکه عرفات وایي. بیا د دې دا ملاقات چې شوی ده نو دغه ورځ تم د جمعې ورځ وه. بل دې ورځې ته جمعه هم ځکه وایي چې خلک پکې مانځه ته جمعتونو کې ډېر راجمع کېږي. لویه وجه علماو دا لیکلې ده چې دې ورځې ته جمعه ځکه وایي چې د ټول کائنات دنیا چې ده په دغه ورځ به راجمع شي او خدای ته به پیش، نو دا ورځ به د جمعې. جمعې ورځ د خوشحالۍ ورځ نه ده او نه د ګډېدو ورځ ده، نه د کنجرتوب ورځ ده. جمعې ورځ ډېره لویه د خطرې ورځ ده، چاسې نه چا قیامت پې برپا کېږي چې همدا جمعه نشي چرته. عظمت بیا څومره دی، عظمت څومره دی، عظمت دومره دی چې د زیارت په ورځ نور پرېوتو نه رستو او د جمعې په ورځ نور پرېوتو نه مخکې په دې ټایم کې کم سړي نه ساه ووته هغه باندې به تر قیامته پورې د قبر عذاب نه. د جمعې د ورځې بزرګي او تقدس هم دومره اوچت، یعنی الله پاک دې ورځې لا څومره لوی اهمیت ورکړی دی. حدیث کې راځي چې د عذاب به څنګه نه وي په دې مړي چې د جمعې په شپه او جمعې په ورځ مړ شي. وایي داسې به نه وي پې چې یو جمعه باندې دی مړ شو نو دا جمعه به بلې جمعې ته شپاري، چې بله جمعه راشي هغه جمعه به وکالت کوي چې نه د سا په ما کې ختلې وه، خبردار چې عذاب نږدې را نه شي، هغه جمعه به بلې جمعې ته وسپاري. تر قیامته پورې به په دې سړي د قبر عذاب نه. د جمعې عظمت هم بیا دومره اوچت. عزیزانو په ټوله هفته کې د 2 ورځو عظمت ډېر اوچت دی، یو د جمعې عظمت او یو د پیر د ورځې عظمت. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت اقدس چې دی د پیر په سحر شوی او بیا وفات هم د پیر په ورځ شوی. نو د پیر ورځ او د جمعې ورځ په دې اتو واړو ورځو کې ډېرې لویې د شان ورځې. نو عزم دا کولو چې علی التعین تاریخ د قیامت معلوم نه دی، لیکن چې کله برپا کېږي نو ورځ به د جمعې وي. او برپا کېږي به څنګه؟ اقتربت الساعة وشق القمر وشق اقترب ماضی صیغه چې الله دې یو شي دپاره ووایي د دې دا معنا ده چې قیامت تیر نه دی. اقترب دا معنا چې داسې وګڼه لکه چې دا ورځ تیره شوې وي، تیر شوی شی یقیني وي په نسبت سره راتلونکي شي ته. نو اقتربه ماضی صیغه ځکه وویله چې دا داسې وګڼه لکه چې تیره شوي.
ډیر نږدې د ارسنه هیبت به څومره هیبت به دومره قرآن کریم د دغه ورځ هیبت بیان کړی دی یوم یجعل الولدان شیبا دا به دومره سخته ورځ دومره سخته ورځ به چې د ډیر هیبت نه به الکان پکې سپینګیری شي الکان به سپینګیری شي او السماء منفطر به آسمان به ټوکړي ټوکړي شي او پزمکه به راوغورځي دا د انساني عقل خبرې نه دي اسمان به مات شي د ډېر هیبت نه به ملایکې د اطرافو ته منډې ووایي اسرافیل علیه السلام به شپېلی وغږوي په شپېلی کې به څه وایي په شپېلی کې به وایي چې او زړو شوو غوښو او زړو شوو هډوکو تیار شئ او راپاسئ د پاره د حساب د چا د بدن غوښې او هډوکي چار ځای ته رسېدلي داسې د هوا کې به راوالوځي او جسم به مرکب چې دا څنګه یې داسې به جوړ شي او روان به اوس کافرو به څه وي پیغمبر چې دا خبره قرآن وکړه هغې ووایي چې اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید مونږ چې مړه شو او خاورې ایره ایره شو بیا را ژوندي کېدل دا زمونږ عقل نه مني قرآن راغی چې یحسب الانسان ان لن نجمع عظاما ستا دا خیال دی چې ستا د هډوکي به زه بیا برابر نه کړم را جمع بیا نه کړم بلا قادرین علی ان نسوي بنانا هډوکي دې را جمع کول خو پرېږده چې دې ګوتو کې دې دا نری کرښې چې دي دا به م رانه لاندې باندې نه شي اوس حیران کن خبره درته بله وکړه په دې اوس تاسو څه په ډب یئ دې ګوته کې که داسې په خوردبین باندې وګورئ نری نری کرښې دي شته پکې دې ګوتو کې په کاغذ ګوته لګوه د پلارو لګوه د زویو لګوه د ښځو لګوه د مورو لګوه د پلارو لګوه وغیره وغیره پردی ګوتې ولګوه په کروڑونو ګوتې ولګوه د هر یو ګوتې کرښې چې دي د یو بل نه به مختلف د هر یو ګوتې دا د ګوتو کرښې دي دا هم د یو بل نه به مختلف اوس وګوره بل حیران کن خبره بله وګوره ته سړی ستا ښځه ده بچي دې شوي دي صاحبه 8 شوي دي یا 10 شوي دي یا 6 شوي دي ستا یوه نطفه ده والسماء وخشه والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق فلينظر الانسان مما خلق انسان دې دا خیالو کې چې دا ما د څه شي نه پیدا کړی دی د انسان دې ځان ته وګوري لکه دا تسمار خان چې اوس ځان ته وایو په پنجو داسې ګرځي لکه د کارغه په شان دې د سوټای زوی ته ووایه چې فلینظر الانسان مما خلق ته دې ځان ته وګوره چې ته ما پیدا کړی د څه شي نه بېادبي دې معافي دغه نطفه چې دا ته پیدا یې تا ته په لاس کې اچوم ته به وساتئ وبه ساتئ دغه ساس کې چې دا ته پیدا یې دا درته په لاس کې اچوم وبه ساتئ ولې څه شی دی پډیتا ده نو ته پاکې بیا دغه نطفه چې دې سره یو ځای کېږي او د مور په رحم کې او هغه دواړو نطفو نه بیا ته جوړېږي هغه د مور د رحم نطفه تا ته په لاس کې اچوم ته به وساتئ هغه نطفه م وګوره او دا ته چې ته پیدا یې دا م وګوره نو چې د پلیتې نطفې نه پیدا یې خو د پلیتې بچي نو سړیتوب زده کړه که نه تاسو خیال راغی فلینظر الانسان مما خلق انسان خو د خدای وی دا خیالو کې لږ چې دا پیدا د څه شي نه دی خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب دا هغه دوو نطفو نه مې پیدا کړی دی چې د پلار د ملا نه راځي او د مور د سینو نه راځي دې ته سوچ وکړئ ته د حیرانتیا خبره نه ده دوه ساس کې دي یو د مور رحم کې دی او یو ستا د پلار په ملا کې دی دا دوه ساس کې د مور په رحم کې یو ځای کې او په هغه رحم کې ته اوس ما ته ووایه چې کومه ډانچه ستا جوړه شوې ده ماشوم چې څه وخت کې را پیدا شي د مور نه ته ورته ګوره
دا د سترګو مشینری چا دننه نه استوا، د دې بڼو دا مشینری چا دننه نه استوا، د دې اډوکو دا مشینری چا دننه نه استوا، دا د دې ګوتو دا قالب دننه چا دننه استوا. دومره غوندې د پوکاڼۍ عمر رحیم دی او د پوکاڼۍ عمر رحیم کې څومره ښایسته ماشوم د دوو څاڅکو نه جوړ کي. دې ته د انساني عقل رسۍ کېدی دې نه زیات حیران کن شی بل څه شی دی؟ بیا په کومه لاره چې راوباسي عقل ورته حیران دی. قرآن څه وایي چې د مور په خېټه کې دې جوړ کما نو د بار راتلو د پاره دې بیا څه پروګرام جوړ کم. ثم السبیل یسره، د بار راتلو لارم درته اسانه کم. تیر ورځو کې یو سړی را باندې پېښ شو نو مونږ سره بجلیګر کې و. اوس زما جومات نه بار داسې مخامخ ټټی وي چې ټټی وي نو ټټی کې چغې دي چې وای وای. خلکو ور منډې کړې چې هلکه څه چل دی؟ ویلې غول راکې نښتي او رانوځي نه. خیر چې خلک ورله ویله لکه چغې مه وخدی دی بیا خو باسه خو چې یو وله په دې ولو زور کړی چې په ولو زور کړی دی نو هغه چې کړي دي دمره غوندې پچه تېوتې ده، دمره پچه چې پې زه ورالم. زما هغه وخت کې لیونی غوندې وم. هلکه څه چل دی؟ ویلې دا پچه راکې نښتي. اړکې مې سوچ کوله د بولاټوپ په ډانچه مې واچو چې دومره پچه یې پکې نښلولې وه څومره چغې والي چې ټول بجلیګر یې را خبر کړو. دا دومره غټ ماشوم چې په کومه لار قدرت راوباسي تاسو هغه چغې چېرته اورېدلي دي؟ ولې خدای ویلي دي چې ثم السبیل یسره، زه چې ماشوم د مور په خېټه کې جوړ کم نو بیا د بار راتلو لارم ورته زه اسانه کم، بې تکلیفه راشي. دا د حیران کن خبره ده که نه؟ نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې د الله هره کارنامه چې ده د انساني عقل نه بار. په شپېلۍ کې څه وو اسرافیل؟ زړو شوو غوښو زړو شوو هډوکو تیار شي. عزیزانو یک دم به په دغه ورځ دا ځمکه د تانبیش او دا یوه ورځ به وي څومره د حساب 50,000 کاله. کان مقداره 50,000 سنه، 50,000 کاله. علماء وی چې 50,000 کاله داسې نه، د هغې زمانې یو کال به د دې دنیا د 50,000 کال عمرئ، یوه میاشت به د دې میاشتو د 50,000 میاشتو عمرئ، یوه ورځ به د دې دنیا د 50,000 ورځ عمرئ. خو دې له لږ ضربونه ورکړه بیا ته ما به پوهې چې دا یوه ورځ به کروڑونه کاله کروڑونه کاله. زمکه به د تانبی وي، نور به یو نیزه اوچتي، د هر سړي د خپو غوښې به په زمکه پورې پاتې کېږي او سترګې به تندي ته وتښتي د ډېر یرې او هیبت نه، او مازغه به په سر کې د وریجو په شان خوټ کېږي. بیا به بوډونه لګېدلي، بوډونه د هرې ګناه خلقو به ځان لډلی، د زناکارو ډله به جدایي، بورډ به لګېدلی هذا جماعت الزنات، دا د زناکارو ډله ده. د غلو ډله به جدایي هذا جماعت السرقه، دا هر چا به خپله ډلې. بیا به دا ډلې خدای ته پیش کېږي کروڑونه کال. عزیزانو غم د دې پکار چې په دغه ورځ به مونږ کوو څه، او دام په سر ده. ایو بزرگ د بل بزرگ په خبر تېرېده، پوښتنه یې وکړه چې سال دی، هغه د لاندې نه ورته آواز وکړو پاس نه څه د حال پوښتنې کوي چې لاندې راشي پته به درته ولګي. سکنټونو خبره ده که نه؟ اوس تاسو ته څه پته ده چې دې جومات نه وځئ چې کور ته به ژوندي رسئ که نه به رسئ؟ شته درته پته؟ لاره کې غړز د اکسیډنټ یې وکړو، خلاص شو، هارډ یې فیل شو، خلاص شو. کوم شی دی چې د هر شي نه نږدې دی هغه صرف مرګ دی، د هر شي نه نږدې. نه ځوان ګوري، نه لږ ګوري، نه زور ګوري، نه بوډا ګوري، خو ټک پک دا شی زمونږ په سر دی او د دې غم په کار دی. غم یو شی دی، یو شی. څه شی دی؟ چې اجتناب د غیرو چارو نه په ژوندو نه کړې،
چې اجتناب د غیر چارو نه پجوند نکړي سفر دی ګران دی د خطر پلار بپند نکړي د خطر لار کومه یو ده دا لار د قیامت چې دا تور روان دا د خطر لار ده چې اجتناب د غیر چارو نه پجوند نکړي سفر دی گران دے د خطر پلار بپند نکڑی پا عادتی توبہ بخلاص د گناہنو لشی عادتی توبہ ستا ہوئی یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ پا عادتی توبہ بخلاص د گناہنو نشی سونا سحاغن دی توبہ محکم سوگندو نکڑی حلال حلال گڑا حرامو نہ پرہیز کا مدام حلال حلال گڑا حرامو نہ پرہیز کا مدام لقد اخ پشان پدواڑو جام نشخوندو نکڑی حلال حلال گڑا حرامو نہ پرہیز کا مدام لقد اوخ پشان پدواڑو جام نشخوندو نکڑی تب پورز د قیامت کے بحیران ولاڑی اک بک بولاڑ دیس سوک بدل نزدے نراج رور لار قرآن دام میں لکھا یوم یفر المرء من اخیه وصاحبته وبنیه ادا سے ورځ ده چې سړی به ضرور نم لري لري منډي وي د خزې نبم لري لري منډي وي د پلار نبم لري لري منډي وي د مور نبم لري لري منډي هلکه ولې منډي وي وروره که د ده څه په کار شو ما نه غواړي که ما سره ني زه به بیا چا نه غواړم هر سړی به دا وي دا تاسو چې کوم دوستان مستان نیولي دي که نه دلته یو هلک دی هغه خو چې ټت پت شوی دوستانو ترا ته ټیم نه ملاویږي چې ور سره ملاو شي دوستانو ته پوش نا ورځ مې شړپ تی وېستو مال چې زما مخ کې د دوست ټکي بیا ونکي په دې زمانہ کې دوستان نشته شته دوستان شته اذا قل مال المرء قل صديقه پیسې در سره وي دولت در سره ډېر شنه تورې چې در سره ملاوي دي ډېر بدن زمبای زمبای او ټوکرای ټوکرای کی چې پیسې او دولت در سره نو هر سړی به درنه څنګه کوي چې څونه غواړي چرته ٹھیک شو دوست څه ته وایي ستا د زمانې دوستان داسې دي یو دوه په لاره روان شپه پرې راغله چې شپه پرې راغله نو یو ونې لاندې سملاسته ډېر کلک دوستان تاسو کله کله وایي دا سړی څنګه وایي دا زما جاني دوست جاني او زما خلینا بم چرته دوست ټکې نه اورېدلې نه وای ماما ته هم سلويختو کالو ناراضي زما دوست نه دوست موس نشته زه چې د کوم دوستی قائلم هغه څنګه زکه دې شم او نه پیدا کولای شم دو دوستان دي جاني ونی لاندې سملاسته د شپې په زمره راغی دی یو چې کتلی دي چې فو دا خو زمره راغی او د زمری کار خو چې چل دي خړل منډه کړي دا ونی ته خاتلې دي ایار ورته په ځای پرېخه هغه چې کتلی چې دوست خو پرېخ وي او ته ورته یوازې شوي نو هغه داسې ځان مړی کړی دی او ساه راخ کړې ده د زمري عادت دا دی چې مړی نه خوري ژوندی خوري نو چې ساه راخ کړی او ځان یې مړ کړی زمری راغلی ګیر چاپېر داسې دی غوږونو کې ورته پوزه والې ده او ته تلی چې تلی دی نو د یار ورته د پاس نه وي چې هلکه دې زمري درته په دې غوږ کې څه ووي هغه کوسه ډب چې پاس ته ختلی وی دې زمري درته په دې غوږ کې څه ووي وی دې زمري راته په غوږ کې ووي چې دوستا باشد کی گیرد دست دوست دوستا باشد کی گیرد دست دوست در پریشان حالیو درماندگی دیز مری را تپو وکیوی چه دوست آغا دوست ہے چه د مصیبت پا وقت کے د بلا سنی سی
داستا څنګه یارو چې پتا سخت رااله نو دې در نه ونیلو خطو زمون زمانہ سخت در باندې رااله په ډاګه به دې پریږدي درنه به تخت دوستي مستی ماما نشتا خپل مزدورای نو خدای له ورکوي اوس دستا د زمانه دوستا څنګه دي پھول کھلاریں لحد میں جن سے یہ امید تھی پھول کھلاریں گے لحد میں جن سے یہ امید تھی وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد زماغ یاران چې زه مړ شم ما له خو به په قبر کې د ګلونو څادر یې وغوړی لیکن وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد چې زه مړ شم هغې زما په سینه کاڼي کېښود خاورې را باندې راواچ دغه هغه لاخه خلک دی چې خاورې پې ور واچوي دا ستاسو غوړ زیړ دوستان چې جنازو له راشي که نه دوی دا چل کړي ما ته خو وګورئ ستا د قبر په تا خاورې چولې کېږي د سپېږمو ته رومال نیولې هلکه داسې چل دی وایي دوړې راځي هیخ دی دې کور وران کا ته خو زما یار وې نو زما د قبر د دوړو نه مسته پرهیز کې داسې دي که نه دا غوړ غوړ چې راشي ستاسو جنازو له خوشحالېږي خو پې ډېر داسې سپېره مړ شي او ارباب والا راشي الله قربان ارباب صاحب هم راغلی کور دی د پلار هم وران دی چې ارباب ته جنازې له راشي تاسو پوه شوئ بیا د خاورو نه هم سپېږمې پټوي نو عزیزانو عرض مې دا و چې دوستي کم ځای ده تعلق کم ځای دی هېڅ نشته ټول زباني جمع خرچ دا چې خسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان در سره کلک کړئ تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېره ډېره مننه والسلام